دیدن میں کور لولا یوڑو دیدن میں کور لولا یوڑو په قدرمن جانان میزان بے قدره کړو نه. د دې اشعارو څه مطلب دی؟ د دې اشعارو دا مطلب دی چې الله بندګانو په مفت کلذي کې درته وظایف میلاویږي، د قرآن مجید آیاتونه دي هغه ته میلاویږي ښه مزهدار، پرې درته وظایف ښودلی کېږي. نو الله بندګانو په دې باندې عمل شروع کوي او مخکې ملګرو ته ضرور شیر کوئ چې په دې کې تاسو هم ثواب دی. ښه جي شکر الحمدلله شکر الحمدلله. الله لاک لاک فضل دی. یو ملګري ته ما یو وظیفه ورکړې وه او هغې په وظیفې برکت سره الحمدلله د الله په قدرتونو سره دا هغې ملګري چې کومه بیماري وه د بدن هغه الله جل جلاله حل کړه او ما ته یې ډېر دواګانې وکړي. یقینا ډېر خوشحاله شوم راشه زړه مې راچت شو چې دا وظیفه ماشاءالله د خپلو ملګرو ته هم وکړم چې کوم ملګرو مونږ فالو کړي او کوم ملګري زموږ سره مینه محبت وکړي. نو ډېر اسان مجرب عمل دی چې کوم ملګري وایي چې زما معده خرابه ده، د معدې لپاره ډېر اسان او مجرب او قرآن والا عمل لري. قرآن صورت مبارک دی. نو ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته خلک یې تاسو الله ستاسو عمر کې مال کې جان کې برکت واچي. نو دغه ملګري ډېر خوشحاله کړم جي راځو جي اوس تاسو ته دغه عمل ښیمه. هغه عمل دا دی جي کله مونږ او تاسو کې خیال مکړی ډاکټر مونږ او تاسو له ګولۍ راکړي وایي دا ګولۍ به تاسو په نهر باندې استعمالوئ. دغه شان تاسو به دا صورت بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر دا ټول صورت خجی په سکرین ته ما انشاءالله العزیز لیکم په سکرین باندې هم تاسو په داره په نظر باندې راغی. دا به تاسو 41 پیرې د سحر د مانځه نه بعد چې کله تاسو چیز کوئ که نه ناشته کوئ په دغه ټیم کې به تاسو دا 41 پیرې ووایئ تر د بسم الله نه. بیا د غرمې روټۍ چې خوئ د هغې نه مخکې به 41 پیرې ووایئ. دغه شانله بیا د ماښام روټۍ چې خوئ د هغې نه مخکې به دغه شان د 41 پیرې ووایئ. ترتیب یې څنګه دی؟ ترتیب یې داسې دی چې کله تاسو 41 پیرې وویلې اوبه به راوالئ، اوبو باندې به دم کړي. بیا کله تاسو دغه اوبه راواغېستلې دغه دم کړي دغه به تاسو انشاءالله العزیز وڅکئ او دا عمل تاسو اوه ورځې وکئ انشاءالله العزیز تاسو به هم د معدې دغه ټول تکلیفات ختم شي. معده کې درد دی، زخم دی، معده کمزوري ده، خوراک نه هضمیږي، دغه ټول بیماریان به انشاءالله العزیز ختم شي. لکه څنګه چې زما د بایجان رور دا ټول د معدې دغه کمزوري ټوله ختمه شوې ده الحمدلله. اوس ښه ټیک ټاک برابر دی. په آخر کې دا یو لفظ هم واورئ ګوره یقین به ساتئ لکه څنګه چې زما د رور یقین ساتلی په الله باندې د الله په قرآن مجید باندې د الله کلام دی. ښه جي په دې کې ټول شفا ده. ښه جي